ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم زما سره ایم پی ایس صاحب او ای ډي لوکل ګورنمنټ موجود دي دا لوډر چې کوم دي چې ډرایور پې ناست دی هم دا لوډر نن ویلج کونسل ته میلاو شو ورسره هم دا ډرایور میلاو شو په یوه ورځ هم دا لوډر او هم د ډرایور ته د برتۍ لیټر دا دواړه میلاو شو دا کسان به اوس په هر یو ویلج کونسل کې د صفایي سوترۍ چې د نو ذمهدارۍ ترسره کوي ایم پی ایس صاحب راسره دی په دې حوالې سره ورسره خبرې کوو ډېره مهرباني دا راته ووایي چې په ټول جندول کې هر یو ویلج کونسل ته دا ګاډی ډرایور سره میلاو شو که نه دا خاص ته اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو دا سیده د جندول لپاره منصوبه نه ده دا زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت تقریبا د 9 ارب روپو منصوبه ده او د هغې تحت چې دی نو هغه تاسو وکتل چې کوم صاف شفاف خیبر پښتونخوا د خان صاحب یو سوچ او ویژن د هغې تحت چې نن دا لوډرو تقسیم کیږي او په دې کې چې کوم تاسو دا کوم کسان چې دا لوډر چلوي یا هغه سره چې نور کوم کسانو برتې نه دي دا ټول موږ په میرټ باندې کړي دي په دې کې څوک دانش ویل چې موږ د پی ټی آی کسان اخیستي دي او د نورو پارټوم لري اخیستي دا په قرآن اندازې باندې شوي دي د هغې په صورت کې هغه پیپلز پارټۍ والا دی که ان پي والا دی که جماعت اسلامي والا دی کارې پارټۍ سره تعلق دی هغوی چې دی هغوی ته نن موږ باقاعده لیټر هم د کنټریکټ ورکو ایشو کو ورته او دغه شان چې لوډر ورته هم ایشو شو دا خو په عرضي بنیادونو برتي شو که نه دی به انشاءالله کم سے کم 6 منथ لپاره یې د هغې نه پس به دوی له ایکسټینشن ورکړی کېږي تر څو چې حکومت انشاءالله دا خلک به هم موجود وي داسې د ټینشن خبره به نه انشاءالله دا په یو لوډر څو کسان شو دا مختلف دي چې کوم ویلج کونسل زمونږ په مین روډ راځي کوم جی ټي روډ باندې چې راځي نو هلته چې دي نو تقریبا زما په خیال 4 کسان چې دي او دغه شان بیا چې دا کوم مضافات والا دي چونکې هیل ایریا دي هلته صفایي هغه نه کېږي په بهتر طریقې سره او دونه ضرورت هم دی نو د هغې چې دي 2 کسان دي دا لوډر د 100 روپو دی او څنګه واغستی شو دا چې دي دا خو الریډي هر دغه خپل اختیار ورکړی شوی دغه چیرمین لا او هغې له کمیټي جوړه شوې چیرمین به خپل چیک راغستی هغې آی ډي لا هر چاله چې ورکړی هغې پرچې شوي یوه خبره دې منصوبې حوالې سره کومه چې دا منصوبه تقریبا د 5 लाख روپو پی لوډر چې دی نو دا زمونږ د موجوده حکومت دا منصوبه ده دا هر ویلج کونسل ته میلاویږي او تاسو دې نه دا اندازه ولګئ چې په پنجاب کې یو ای سکوټر ورکړی کېدو چې د هغې قیمت 1,52,000 روپۍ و هغې باندې یو غټه غوغا جوړه وه زموږ د دې ځینې خلکو به بغض عمران او بغض پی ټي آی کې ویل چې یاره هلته ای سکوټرې ورکړی کېږي او دا کي هغه منصوبه د فرد لپاره او دا چې دا په دې به 4-5 کسان هم بړځي د قوم پیدا هم کېږي او یو میګه منصوبه را تقریبا د 9.5 ارب روپو باندې زما په خیال چې د ټیک ټاکونه کوم موږ راوځو او د میډیا راکم چې دی وخت زمونږ انټي دا لري د دې نه راوځو ګراوند وګورو ان شاء الله ډیر څه بهتر روان دي په جندول کې د نېشنل پارټۍ چیرمنان هم دي د جماعت اسلامي هم دي دلته مونږ لیدل چې پروګرام تم راغلی او هغوی ته به کم میلاو شو یاره ما تاسو ته ویل چې اوپن چیلنج ورکوم کې دی کې مونږ چېرته پارټۍ نه کړي یا سیاسي بنیادو باندې مونږ کړي نو زه دې شي جرمدار یم موږ دا شیز نه کړی موږ د خان صاحب سوچ او ویژن چې هغه فالو کړی دی موږ مکمل په میرټ کار کړی کلاس 4 کې څوک میرټ نه کوي موږ الحمدلله په دې کې میرټ کړی دی بېشکه زموږ پی ټی آی والا بګنید راغلي نورو پارټیانو والا غریب خلک چې دی هغه تاسو کتی شي چې ګاړو ته ختلي دي او دوی ته به 40-45 هزار روپۍ میاشت میلاوي اخیره یې پوښتنه 6 میاشتې پس به څه کېږي بیا تاسو وایئ چې 6 میاشتې یو کنټري غوندې دی هغې نه پس به دا کسان بیا د دې د تنخوا به څه کېږي داسې ویلی کېږي چې دا به بیا د کلي کور په سر څه پیسې راټولوي داسې خو ډېر څه ویلی کېږي ویلی کېدلو خبرو پسې نه ځو موږ دا وایو چې زموږ د نیکسټ بجټ پورې خو کم سے کم انشاءالله امید دی چې دا به وي بیا به له نیکسټ بجټ کې چې دی نو دا ایکسټنشن ورکوي د لرې کېدو څه امکانات یې ماته نه ښکاري یو بله موهبه راغله اکثر مونږ لیدلي دي چې د پی ټي آی لخوا هم دغه رنګ ډېر بهترین سکیمونه راځي کله د چرګانو کله د چیلو مختلف خو هغه بیا هغه رنګ یوټیلایز نه شي داسې نه چې دا لوډر هم 6 میاشتې پس بیا ورکي وي نه د هغې خو به انشاءالله باخره فالو اپ کېږي ویلج کونسل سیکرټري شته ویلج کونسل کې خپل سټاف شته الریډي خپل یو غټه محکمه ده هغه شته د هغوی د دې فالو اپ کوي داسې به نه چې دا لاړه او دا قصه به ختمېږي د دې به خپل یو فیډبیک هم دوی اخلي انشاءالله نو داسې منصوبې حساب کې دا ټول معاملات کته شوي دي چې ان کیس
دا منصوبه موږ لانچ کوو نو دې نه داسې وروسته بیا څه مسایل یا دې فایده څونه کېدی شي د هغې نه پسې دا لانچ کړې ده نو انشاءالله داسې دغه به پکې نه ده خیر دا عبیدالرحمن صاحب چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې او دا لوډر یې نن په ټول جندول کې هر یو ویلج کونسل ته میلاو شوې چې کوم ویلج کونسل په سړک دي هغې دپاره په دې یو لوډر 4 کسان برتي شو او چې کوم داسې دي چې سړکونه سایډ ته د کلي باندې دي چې هلته صفایي دومره زیات ضرورت نه راځي نو هغلته 2 کسان په دې لوډرو برتي شو دا به ستاسو په کلو کې ستاسو په علاقو کې د صفایي مهم چلی او صفایانې به کوي